د شپې عمر فاروق رضی الله عنه مبارک بهر را اوتل، بهر روان دی، یو زمره ولاړ دی، زمره شرمخ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته مرګرو ویل چې یا امیر المؤمنین شرمخ ولاړ دی. عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک ته فرمایل شرمخ دی، خدا الله مخلوق دی، ولاړ به کنه د خدای اسم کړه او دی به مور ولدی به نه ودرېږي ور باندې. هغه ملګرو کې یو قسم ير راغلا چې عمر رضی الله تعالی عنہ خو عجیب جلالی صفت الله ورکړي دي. عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک د دې مرګرو په اراده باندې ذهن کلاو شو چې د مرګرو اراده ده چې الله را بدل کی. आवाज की ए शर्मखां ए अल्लाह मखलूका खपल से प्रेदा द अल्लाह पे हुक्म बानी दिल तराशा. उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक शर्मख आवाज की शर्मख डारे करा रवान दे द उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु खपो मुबारक की सर के खुद लो. आगा मलगुरु ता उमर फारूक आवाज कई ए जमा मलगुरो कम सड़ी ताक पतलू की तकलीफ हुई दा दस्ता से द पारा अल्लाह रब्बुल आलमीन स्वार लीदा ली गले दा. ए मलगुरु पदीस मरी बांधी स्वार शई दा दस्ता से खिदमत द पारा रागले दे. उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ज़मरियो मागरंगी सर पज़मका बांधी खोद यो सहाबी रागे दी ज़मरी तरानी ज़ीशो इम्तिहान यो खपबल बांधे वाड़ोला ज़मरे पाराम बांधे रा उचत शलो दे सहाबी पर मंडबान खपते वापस करा. उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ورتوی ایز مریا د خدای په حکم باندې واپس په خپل ځای باندې سملان زما ملګری لا پتا باندې ناس نو تروان شوي زمری واپس ډونګه خخې کړلې پزمکه باندې د صحابي ته شابدي باندې سور شا. اگر صحابي راغ زمری د پاسه سور شلو اگر زمری د الله رب العالمین په حکم باندې پاسې دلو. عمر رضی الله تعالی عنہ ته مخراواړولو ازمری شونډي خوځيږي اگر صحابه نه پويږي. عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل ازمریا تا صحابي ځان باندې سور من پس را روان شا. عمر رضی الله عنہ وړاندې روان دي عمره رست ور پس روان دي صحابي ور باندې سور دی. هغه عمر رضی الله عنہ او زمری به ولې نه پابند کیږي؟ الله یره و پکې الله خوف و پکې. شپه وراوتل د خپل کور را عبد الله ابن عمر وې زور پس په منډر عالم بابا چیرته زه زبچیا پارا مو د شزمالک کار دی بابا یوازي او زبچیا ما سره لوی رب ذات شته دی هغه زما ملګری دی ونحن اقرب الیه من حبل الورید. زبچیا زمانه بیغمشا تنن اوز پارام کوا زلک بهر اوزم چکر لګوم. عمر رضی الله تعالی عنہ بهر روان دی ویلی دل داسی او دشت دا پدې دشت کې داسې سترګو ته نظر کې راغلل لکه یو کور چې داسې یا څه خلق را جمعوي پدې کې داسې افصیله ووریدو. عمر رضی الله تعالی عنہ ډایرک دی شور تاو دے د زړه आवाज سزان او رسول الله سیلی د کم ځای ناراضي تور شپدا. عمر رضی الله عنه مبارک غاړه تازه کړه او دی خلق تقریب شو چې ویلی دل د یو معشوم او د زنانه او د یو سړی आवाज دی خبرې دی او داسې یو ساده غونډه کې تنبو لګېدل دی او پدې کې د زنانه د بیماری आवाज دی فریاد دی. سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سلام کی
تنبو دوڑان دی نے سریرا پاسد ورتوی وعلیک السلام اے مسافران من باندش پر اغلی دا کور والا می بیمار ادا منتلار پتہ لگینا تدکم زین مسافر رالی امیر المؤمنین ورت فرمائی اے دخلے پاک ملمان اے دخلے پا زمین باندے اللہ تا محبوب انسانا تاسی دل تولی پراتی زانتا ولی فریاد دننا تنبون آواز راخیجی ورتوی اے مسافرہ زما کور والا بیمار آدان زما دو کور والا تکلیف دے منگ تا سگ معلوم ندی منگ مسافریو پدی بانی مشپرالا اور توی سے تکلیف تے وی زما دا زنانا دا اولاد تکلیف تے دوی مزنانا پکار دا منگ تا کور معلوم ندے کلے رات معلوم ندے منگ بانی پڑا کش پر آگ للان امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک و تو فرمائل تاسی انتظار کوئی زعن قریب دستاسی دا پاربان دیو زنانا غمو کمان سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کور ترا گئی بی بی را پاسولا ورتوی اے بی بی یو بیمار دے زنانا دا اولاد تکلیف دے ورتا دا اولاد دا پارا چکم ضروری سامان ویزان سر راوالا اگا ورتوی دیر خران زان سر سامان را واغستلو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اڑان دی دے زنان ور سردان کلچ دی تنبوتا نمش پک ارسیدل ورتوی اے بی بی تدنن لارش دی تنبوتا دی کی او زنان بیمار آدام او زبدی کاکا سربار خبر کو مان یا رب کریما اے دا عمر خدایا اے دا ابو بکر ربا اے دا جناب محمد الرسول اللہ ربا یا اللہ نی مشفدا کونسلر نہ دے ممبر نہ دے وزیر اعلیٰ نہ دے بلکہ دے دو لسل کا مربع ملزم کا باچا دے اگر باچا پا دشت باندے ناستے سڑی سر لگے دے خبرے کئے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا خضب ہر راغلان ورتوی اے عمران یا امیر المؤمنین اللہ رب العالمین در تورار در نصیب کو مبارک دشان دے سڑی پزان بانی راکی خودل ورتوی یا امیر المؤمنین واللہ کتا ما پی جندلے وی ما بتا تا مسافر نوے ویلے ما خو پی جندلے نوی تو خو امیر المؤمنین عمر بن الخطابی زما کورتا گورا اے امیر المؤمنین زما کورتا گورا دے دشت بیبان تا گورا او ستا ٹبر تا گورا واللہ ما عظیم بیدبی اکللا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلوہ چولا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی عمر فاروق اللہ تا ادری دلوی جلل او بیددی سڑی لاسن انیول ورطوی اے مسافران کپورس دا قیمت باندے اللہ تا پوسو کی چھ دی مسافر ٹولش پا ماتا جلل او اے عمر تا پکور کی خوب کولو نزو پورس دا قیمت باندی بیستا جواب ورکولے نشما زو بیستا جواب نشم ورکولے تماتوے چتا ما بیدبی اکڑا بیدبی خو عمر کڑے دا چھ ٹول اشپای نیم اشپای پورے پا خوب بانے تیر اکڑا دا مقصودن نواری بہر نراوتل یو اشپرا اوتل عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویل دل یو کور کی جڑا دا عمر رضی اللہ عنہ دروازہ اٹھا کولا ورتوی چی کور نیو بڑای را اوتل ورتوی بڑای ولی ستا بچی جاڑی ورتوی زب مخا دی خطی ریگا اور اس قیمت بد عمر فاروق رضی اللہ عنہ گریوان تلا سوروا چم
او به اسم چې یا عمر زما بچی په ناره باندې ټوله شپه ما وغولول. عمر به بېغمه خوبونه کوي، زه تېرېږم مسافر مانه تپوس مه کوه. او ورته وایي مورې څه چل دی خیر خو دی؟ وایي چل دا دی چې بچي مې په نهاره باندې ما په لوښي کې کاڼې اچولي، اوبه مې پکې اچولي، سمسۍ پکې وام، یو بچی مې راپاسېږي مورې ترکاري تیاره ده، زه هم نه بچیه لږ انتظار وکړه ټیم لا ډېر دی. ما ټوله شپه بچو له په دې باندې وغولول. عمر به بېغمه خوبونه کوي، زما بچي د ولږې نه ټرقېږي. عمر رضی الله عنه دا ورته نه وایي چې تا خبر کړی، دا ورته نه وایي. دروازه یې بنده کړه او په منډه باندې راغی. عمر رضی الله عنه مبارک لاړو بیت المال ته او بوجۍ راواغسته، په شا باندې اچولې ده. غلام ورته راغی، ورته وایي یا امیر المؤمنین دا چېرته وړې؟ ما ته یې راکړه. وایي نه والله والله کې غلام یوسي. نن عمر غلام د تمام امت دی. هغه عمر رضی الله عنه مبارک بوجۍ په شا کړه او ځان سره نور سامان واغستو، په منډه باندې لاړو. بوډۍ ته وایي بوډۍ مورې دروازه کولاو کا. چې دروازه کولاو کړه بوجۍ وغورځوله، په خپل لاس باندې عمر لګی دی ترکاري برابرۍ. اور کله مړ شي عمر رضی الله عنه مبارک ورته دا مبارکه ګیره لاندې خاورو سره لګیږي، اور ته لګی دی پوکې ورکوي، په سترګو باندې لوګي هغه اوښکې را روانې دي. چې کله ماشومان ماړه شو بوډۍ ورته وایي یا الله اے رب کریمه کاش که د عمر په ځای باندې امیر المؤمنین دغه انسان وی خدایا. عمر د دې قابل نه دی چې هغه امیر المؤمنین دغه انسان وی الله، چې عمر اوده دی او دا لګی دی د غریبانانو د ماشومانو ترکاري برابرۍ. اچار څه برابر شو. ورته وایي ادې عمر ته څه پته ده؟ ته خو علم غیب نشته. عمر ته څه پته ده چې ستا په بچو باندې څه حال تېرېږي؟ او ورته وایي چپ مسافره، تا چې کوم احسان وکړو بس الله دې تا نه عمر جوړ کړي، د عمر منصب دې الله تعالی درکړي. عمر ته چې په ځمکه باندې کوم عزت حاصل دی هغه دې الله تعالی درکړي. ته خو دومره لوی سړی د عمر دفاع رانه مه کوه. عمر رضی الله عنه مبارک چې کله د ښځې افسله راغله ورته وایي ای ادې جانې والله په عمر دې الله رب العالمین مور بوره کی، په عمر دې الله خپلې بیبیانې وجړوي چې عمر د ستا د حال نه خبر نه دی، او چې عمر دې د حال نه خبر شلو نو بیا په خپله ستا کور کې مړ اور بلوي. هغه حیران شوه، ورته وایي والله صفات داسې دي چې بالکل در کې هغه صفات ګورم چې کوم صفات د امیر المؤمنین عمر فاروق دي ما داسې اورېدلي دي. هغه ورته وایي والله زه د مؤمنانو خادم ما، زه عمر فاروق ما. اے مورې پتا چې نیمې شپې پورې څومره درد تېر شوی دی، که الله د عمر نه په ورځ د قیامت د دې تپوس کی نو د عمر ټول اعمال به الله ضایع کی. عمر درنه معافي غواړي. هغه عمر رضی الله عنه مبارک په دې شپږیشتم ذی الحجه باندې بیبي فرمایي عمر رضی الله تعالی عنہ ټول شپه الله رب العالمین ته په تهجد باندې تیر کړل، ټول شپه وجړل، نیمه شپه ده تهجد کې لاسونه برنیولې دي. زور تراغلم چې اے د عبد الله پلارا کله اوجاړي کله او خاندي، ما په دې حال باندې پوي کان. و اے د عبد الله مور تپوس مکوا جناب محمد رسول الله تشریف آوری کړو. راته او فرمایل اے عمر دلته پاتې کېږي او کما ته راځي. نو ما ورته ویل یا رسول الله د دې ورځې په انتظار ما دا ټول دنیا باچي تا نه قربان شه یا رسول الله تعالی در زمان. نو خاندم په دې باندې
چې د جانان غیږی ته روانې ما. اے عمرانو بے جاړې ولی وی جاړم په دې باندې چې عمر فاروق لوی ذمہواری سر ته اون رسولا که په ورځ د قیامت باندې الله پاک یو تګ سپید سیند غاړه را پاسي هغه وبنه اسکلی او ما عمر ته وی چې اے عمر استا په باچای کې دې سپي وبنه دې اسکلی نو ما سره داغي تګ سپیم غم ده هغه بوج مرا په سر ده جاړم دې ته چلوې ذمہواری وا اسنه چې مان الله دې ذره ذره ته پوسونه کی پدې راته جړا راځي او خندا پدې راځي چې غیږ د جانان ته روانه ما. بیبي دا خبره واغستا سوچ او فکر کې کینا ولا عبد الله بن عمر رضی الله عنه مبارک هغه وړاندې لاړو مور ته وای چې مورې پلار سره مې دې سوال نیمه شپه ده هغه وی بچي پلار دې عجیب خبره کوي او یو عجیب خبره دا وکړه چې د جانان غیږ ته مې روانم او ډېر خوشاله دي خدای دې خیر پی کې چې څه حالات را روان دي. عمر رضی الله عنه مبارک دا خبره وکړو سلسل لیل پورې جړا وکړه دعاګانې وشوي عظیم دعاګانې وکړلې او بیا دا غینه بعد اذان وشو د سار د اذان جمع ته عمر فاروق رضی الله عنه مبارک را روان شو. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایي زمي د خپل پلار پس روانم د حضور علیه الصلاۃ والسلام حجره مبارکه ته ډایرک ورغه. الله دې زمونږ استاد سي سلام بار بار نصیب کړي. سنت عمل لا دے مستحب عمل لا دے چې کله استاد مسجد نبوي د حضور پاک د دروازې د خوانه دروازه وي نړم به سلام کې او به مانزل راځي. عمر رضی الله عنه مبارک ودرېدلو. عبد الله ابن عمر وې زور تراغلم شاته ودرېدلم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې روزي ته زما پلار انتهایی اجړل. علی رضی الله عنه مبارک د حسنین فلار دی راغه او د عمر سب څنګه ته ودرېدلو. عمر رضی الله عنه مبارک اجړل او وی فرمایل الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب الله الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سید الاولین والآخرین. سلام نبادی سرگبان دی اوخ کی راغلی و یا رسول اللہ در روان ما یا حبیب اللہ در روان ما. علی رضی اللہ عنہ مبارک پوگا و تلاس کی خودو ورتوی امیر المؤمنین دمان زٹیم دے خلق انتظار کی دی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ڈائریکٹ لاڑو مسلیت اقامت شروع شو. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یو رکعت د سحر وکړلو دویم رکعت چې عمر فاروق را پاسېدلو کله چې رکوع تروان دي ابو لؤلؤ ظالم راغه د زهرو تور ور سره وا چاړ ور سره وا او د عمر رضی اللہ تعالی عنہ پسینه باندې گزارو کو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ چاړه مبارک د هغه په بدن مبارک کې دنه انخته دا هغه چاړه چې د عمر بدن تلاړه هغه ابو لؤلؤ ظالم چاړه را وېستلا بیلاس کې نیولې دا دی دوران کې دی په سب کې منډکړلا لصحابه کرام مخترال علی رضی اللہ تعالی عنہ د عمر فاروق نا لا سنا چاپے رکڑل. عمر فاروق په سجده باندې پروت او دا تسبیحات ہوئی سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. عبداللہ ابن عمر راغے ورتوی اے بابا جانا تا پنی مشفق جناب رسول اللہ تا आवाज کړو چې یا رسول الله در روانه ما و بابا جانا منګ دې چاته پری خودلو. ابو لؤلؤ ظالم منډکړلا سب کې دیارلس کسان د خپل توري نه وېستل. اخیری چې کلا درشل باندې دانګل یو صحابي دی هغه شړې راواغستلا او دې باندې ورواچولا. کله چې شړې کې گیر شو خپل لاندې اون خطلی
توریزان تراتا وکړه داغي په بدن کې داتور لاړ چاړه پکې لاړ دی پخپل شړۍ کې هغه شړۍ د صحابي کې زخمی پر ہوتے ویني تین روان دي عمر رضی الله تعالی عنہ په دې حالات کې आवाज وکړو اے ابی ابن کعب منذ صحابه خراب شلو ما پرې دی تاسو د سحر جمع خپل ادا کړي عبد الله ابن عمر فرمایي منګ خپل پلار واغستلو کورتم یوړلو اوې ما خپل پلار ته و فرمایل اے بابا جان دغه پي والا و چې کله پي ما پخلو ورواړولې پي لاندې مې دي سوري کې دی خو بهر رالی ما ته و فرمایل بچیا زما تو عام تیریږي نه عن قریبا روزه د جناب رسول الله پلاس باندې ماتو ما بچیا پي مرا کوا پي زما تیریږي نه وې زه ورته راغلم چې بابا جانا ابو لؤلؤنی ولا شوه څنګه چل ور سره وکړو وې ما ته ویل چې بچیا پام کوا انتظار کوا کو عمر شهید شو نو به د عمر د ورثو کار دی که بخیو کار سور سره کوي او که عمر ژوندې پاتې شو نو عمر ځان د چا قاتل جوړول نه غواړي فلهذا انتظار کوا که زه شهید شم اختیار د ورثو دی که څوک ور سره هر څه کوي زاغه اختیار به زما به نه وي او بچیا اسنه که تاسو مړ کوي او زه د دې زخم نه جوړ شم نو عمر ځان قاتل جوړول نه غواړي ځان نه د خپل ځان غش د بل چا نه ناخلي ما ته رسول الله مبارک بیګا ویلو چې راځه د چهارشنبه په ورځ باندې عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک هغه زخمی شو او په نن ورځ باندې د عمر رضی الله تعالی عنہ د خطبه د جمعې خطیب خطبه ویلا عمر رضی الله عنہ مبارک سرګي ورغلی انا لله و انا الیه راجعون عزیزانو داش پګويشتم د ذل حج باندې عمر رضی الله عنہ دنیا نا یو عظیم ماتم په مسلمانانو راغې د انګريز یو کتاب لیکلې هغه وای که عمر فاروق رضی الله عنه 12 کال نور حکومت 10 کال نور حکومت په مسلمانانو سمکه باندې کړو دنیا کې به یو مذهب والا پاتې شوی نه وي ټول سمکه باندې به د جناب محمد رسول الله دین خور وي او بل انګريز کتاب لیکلې هغه لیکلې دي د برتانیې والا که عمر رضی الله عنه په شانتي یو عمر پسمکه باندې بل پیدا شو په تمام ازمکه باندې با دین محمدی ته الله ترقی ور نصیب کی او بل دین به پاتې نشي